چې کوم خلق د توحید منکرین دي د توحید نه انکار کوونکي دي د الله تبارک وتعالى د ملاقات نه انکار کوونکي دي دا غوی د پاره وعید ذکر فرمایل او ارشاد فرمایل چې بشکا کم خلق چې زمونږ د ملاقات امید نه لري او د دنیا په ژوند باندې دوی راضي دي او د دنیا په دی فانی ژوند باندې دوی مطمئن دي او زمونږ د نخونه زمونږ د آیاتونو نه به خبره دي دقه خلق دي چې دوی جهنميان دي د خپل هغه اعمالو د وجنا چې کم دوی بکول نو چون کې د دنیا طالب د دنیا طلبگار او د دنیا سره محبت کوونکی او د الله تبارک وتعالى سره د ملاقات د الله تبارک وتعالى سره د ملاقات نه خوون کې خلقو د پاره وعید ذکر شو عذاب ذکر شو چې دوی ټکانه جهنم دی نو د قران کریم انداز سے بیان داسې دی چې کله هم د نافرمانو د پاره عذاب ذکر شي وعید ذکر شي فورا الله تبارک وتعالى ورسره د مؤمنانو د پاره د مخلصین خلقو د پاره موحدین د پاره متقیان او پرهیزګارانو د پاره د الله او د الله د رسول فرمانبردارانو د پاره او په قیامت باندې ایمان لرونکو د پاره د حشر او د نشر یقین لرونکو د پاره او دغه شانتی د الله جل شانه د احکام او ژوند کوونکو د پاره فورا ورپسې بشارت بیان شي چې دغه خلقو ته چې نافرمانو ته عذاب ملاويږي نو فرمانبردارانو ته ثواب ملاويږي جزاء ملاويږي بهترین بدلی ملاويږي او د جنت نعمتونه ورته ملاويږي ولی چې دوی په دنیا کې د هدایت په لار روانو دوی په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د رضا مطابق ژوند تیر کړو او دوی په دنیا کې خپل خواهشات او خپل جذبات او خپل احساسات د الله رضا کولو لپاره چې صرف کړو نو ځکه الله رب العزت په د دې اعمال په عوض باندې دوی ته د جنت هغه نعمتونه ورکړي ان الذين امنوا بشکک خلق چې ایمان ورو هغه چې ایمان ورو وعملوا الصالحات او عمل وکړو نیکو يهديهم لار بو خيدويتا ربهم رب دوی بإيمانهم فوجد إيمان دوی تجري جبهيږي با من تحتهم الانهار لاند داغینا نهرنا في جنات النعيم فباغنو د نعمت دعواهم بلند دوی بوي فيها پاغي کی سبحانك اللهم پاک دې ذات ستا اے الله وتحيتهم او د دوی دعا بوي فيها پاغي کی سلام علیکم واخر دعواهم او خاتمه د دې دعا ان الحمد لله چې ټول تعریفونه د الله لره دی رب العالمین چې رب دې د ټول جهانونو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشک خلق چې چا ایمان ورو وعملوا الصالحات او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر عمل صالح هغه وی چې کوم په طریقه د پیغمبر وی وګرنا یو عمل بظاهر باندې ډېر زیات خیستا او خولي او چمک دمک ولای خو چې کله په طریقه د پیغمبر نه هغه مردود دی نو هغه د الله جل شانه په نسبت باندې مقبول نه دی بلکې مردود دی وعملوا الصالحات او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر نو چې کله دوی ایمان او عمل صالح وکړو الله تبارک وتعالى دوی ته انعام ورکړي يهديهم ربهم
وبخي دوی ته رب د دوی بإيمانهم په وجه د ایمان د دوی د ایمان د برکت الله رب العالمین دې ته داسې لاره وښي چې د خو د بد تمیز پکې وکړي د حلال او د حرام د جایز او ناجایز د ظلم او د عدل الله رب العزت چې د خو د بد په منځ کې فرق چې د مؤمن ته وښي دا د هدایت هغه نښي چې کله نیک عمل وکړي نو زړه خوشاله شي او چې کله ګناه وکړي نو زړه ور باندې خفه شي او همیشه زړه کې د الله یره وي د الله خوف وي د الله د رحمت امید هم وي د الله د عذاب نه یره هم وي نو دا د ایمان نښه ده الایمان بین الخوف والرجاء د خوف او د امید ترمنځ د ایمان دی نو الله تبارک وتعالى د ایمان دولت دوی ته چي داسې نعمتونه به ورکوي چې تجري من تحتهم الانهار بهیږي به لاندې د هغې نه نهرونه فی جنات په باغونو کې نعیم د نعمت دعواهم فیها بلنه د دوی به په هغې کې وي سبحانک اللهم پاک دې ذات استا اے الله سبحانک د الله تبارک وتعالی پاکي بیانول دی سبحانک اللهم دا یو جمله د جنتیانو دعا وي چې زړه کې د هر یو څیز خواهش پیدا شي خوراک اسکاک لباس چې د څه شي خواهش په زړه کې پیدا شي او جنتی دا وي سبحانک اللهم دا الفاظ وي نو الله رب کائنات به هغه نعمت ورته حاضر کی جنت کې به هغه نعمت ورته حاضر شي چې د په زړه کې خواهش پیدا کېدل او په جبه باندې د الفاظ ادا کېدل سبحانک اللهم پاکی د تعالی را پاک دې ذات استا اے الله نو په دنیا کې هم چې موږ تاسو ادا کوو سبحان الله سبحانك اللهم سبحان الله العظیم وبحمده وغیره وغیره د الفاظ چې کوم د الله تبارک وتعالى د پاکۍ دي دا معمولی الفاظ نه دي بلکې دا ډېر عظیم ذکر دی سبحان الله سبحانك اللهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله العظیم وبحمده دا څومره چې د الله ذکر دی دا د جنتیانو هغه ذکر دی سبحانك اللهم پاک دې ذات استا اے الله دا سبحان لفظ د الله تبارک وتعالى د ذات نه د هر قسم د شرک د غفلت کمزوری کوتاهی او دغه شانتی د هر عیب د هر نقص ارسنه د الله تبارک وتعالى پاکي بیانول دي دغه عقیده توحید دی سبحانك اللهم د الله تبارک سبحان الذي سخر لنا هذا او دغه شانتی فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون دا ټول د الله تبارک وتعالى پاکي بیانول دي او دغه شانتی د جنتیانو دعا به هم په جنت کې دا سبحانك اللهم وي زړه کې خواهش پیدا شي او سبحانك اللهم لفظ وي هغه سیز به ورته حاضر شي وتحيتهم او د دوی دعا به وي فيها پغې کې د جنتیانو دعا به سوي سلام علیکم د جنتیانو دعا په جنت کې بدایي سلام علیکم دا یو بهترین دعایه کلمات دي سلام علیکم السلام علیکم چې موږ تاسو وایو سلام اچول ولا 30 نیکیان ملاوي جواب ورکول ولا تا لس نیکیان ملاويږي او دغه سلام دی واذا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها قران کریم کې 15 سپاره کې الله تعالی فرمایي چې کله تاسو باندې څوک سلام واچي تاسو دا غینه خو الفاظ سره غته جواب ورکړي او ردوها که خل الفاظ باندې جواب نشي ورکول کم از کم دقه الفاظ ورته واپس کړي نو السلام علیکم دا بهترین دعا ده چې زما طرف نه تا د پاره د سلامتیا دعا ده پتا د الله رحمت وريږي پتا باندې د سلامتیا وي نو زموږ استاد په معاشره کې سلام رسمي تور باندې سلام رسم نه دی سلام بهترین دعا ده چې پچا باندې سلام واچي نو یقینا هغه د پاره دعا هم پکار ده دا نسی ظاهر باندې السلام علیکم او زړه کې هغه د پاره کینی په ظاهر باندې السلام علیکم او په زړه کې هغه د پاره حسد وي او په ظاهر باندې ور باندې سلام واچي او زړه کې ستا دشمنی وي عداوت وي کینه وي دا نه حقيقي معنا باندې سلام اچول السلام علیکم د دې مطلب دا چې د مسلمان د طرف نه بس سلامتیا کی دی مسلمان چې چا پتا باندې سلام واچولو د الله سبحانه ته هیڅ قسمه شر او نقصان او زیان او تاوان دا باندې رسی السلام علیکم پتا د سلامتیا وی سلام یا سلامو د الله تبارک وتعالى د نومونو یو مبارک نوم دی نو چې کله یو مسلمان په بل مسلمان باندې سلام واچي د دې مطلب دا شو چې دی
د لپاره بهترین دعا وکړه د الله د رحمت. دی سلام اچول نه بعد به څوک چاته نقصان نور کوي بلکې دعاګانې به کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې البادئ بالسلام بریء من الکبر، په سلام کې پهل کول والا دی د تکبر نه بری دی. ځکه چې دوه کسان یو بل ته مخامخ شي او یو فورا سلام واچي، د دې مطلب دا چې دا ځان کشر غني او ځان چې د عاجز غني، ځان چې د تواضع ولا غني، ځان عاجزي ولا غني او چا باندې سلام اچي نو غزان له مشر غني، ځان د لپاره محترم غني، ځان عزتمن غني، ځان قدردان غني، نو دا عاجزي ده. نو سلام کی پہل کول والا البادئ بالسلام بریء من الکبر، نبی علیہ السلام مبارک فرمائی سلام اچول والا په سلام کی پہل کول والا دي تکبر نه بری ده. او ورسره دو خصوصیات د جنتیانو ذکر کړي دي. واخر دعواهم او خاتمه د دې دعا چې کله یو بل سره ملاقات کی سلام کلامو کی جنتیان چې یو بل سره ملاویږي نو السلام علیکم سلام اچي. او چې کله یو بل نه جدا کیږي نو دا غوي طریقه څه ده؟ پکار د دنیا کې هم موږ تاسو په دې عمل کو الحمدلله رب العالمین. چې کله جدا کیږي نو یو بل نه د الله تبارک وتعالى نعمتونه یو بل ته یاد کی. ټول تعریفونه هغه ذات لره دي چې د ټول کائنات پالون کی ذات دی. نو اصل کی ترغیب موږ تاسو ته داده چې موږ تاسو د اصل د انسان اصل خو جنت دی. آدم علیه السلام د جنت نه راغلی دی او د آدم علیه السلام چې کوم فرمانبردار اولاد دي واپس به جنت ته ځي ان شاء الله. نو پکار د چې هغه جنتیانو هغه صفات ځان کې پیدا کو. جنتیانو په جنت کې بعد یو بل لپاره پزړی کې بکینه نه. الله رب العالمین دا زړونه یو بل لپاره صفا کړي، زړونه یو بل لپاره د شیشې په شان دي صفاوي. په دنیا کې هم پکار د چې زموږ زړونه یو بل لپاره صفای. چې کله لرنه یو بل وګورو پکار د چې یو بل لپاره دعا و، دا نه چې د یو بل شر نه پناه وغواړو چې دا بیا راغی بیا به داسې خبره کوي چې ما زړه به دردی، بیا به داسې غزکی خبره کوي چې ما ته به تکلیف راکړي. نه، چې یو بل وویني پکار د چې زړه نه یو بل ته دعا وکړي. او دویم چې ملاقات کوي نو اول سلام اچي او چې کله یو بل نه جدا کیږي نو دا کلمات وایي چې الحمدلله رب العالمین. یو بل ته د نعمتونو یاد دهانی کوي چې یاره د الله د نعمتونو شکر ادا کول پکار دي چې موږ باندې د نعمتونو کړی. ربنا تقبل منا